اسلامي جمهوریه مملکت یې خداداد پاکستان د انتها پسندو دهشتګردو په مخ کې سرنډر شو. نه ایټم بم پېښور ځي، نه په لکونو فوج پېښور ځي. د دې ځایه تیارې الوځي. په پکتیکا کې واردات کولی شي، وما دښمن په نښه کوي. او دلته په زیارتو په منګله کې د غرو په سر د انسانانو په شکل دهشتګردو انتها پسند د پسونو په شان یله ګرځي، مسلح ګرځي. هره ورځ لاشونه تر کورنیو در وطنو راستي. دا ته نه وینې؟ دې ته په وطني نظر وګورئ، دا په افغاني نظر ونسئ، دا په پښتني نظر ونسئ. دا چې موږ پر یو شهید ویل چې دا خو د فلاني ګوند دی، پر بل شهید دا ویل چې دا د فلاني کورنۍ دی، پر بل شهید مو دا ویل چې دا خو د فلاني سیمې دی، دا خو د فلاني ښار دی. نو دا کورنۍ، سیمې، پارټۍ، ګوند دا موږ د دې ځای راورسول چې اوس یو کور زموږ پاته نه شو چې د یو شهید ورسر ته کښېنناست. موږ او تاسو ولیده دا دراب دروز پورته کېدل، د ماکې شهادتونه، دا موږ په کابل کې لیدل، موږ د دې ځای تبصرې پر کولې. دا موږ په کندهار کې لیدل، موږ د دې ځای تبصرې پر کولې. دا موږ په وزیرستان کې لیدل، موږ دلته تبصرې پر کولې. دا موږ په سوات، په سیټل، پښتونخوا کې لیدل، موږ دلته تبصرې پر کولې. دا نن راغله د زیارت هغه انتظار دروازه یې وټکوله، دې نن د چمن د کاروبار دروازه د منځه ویوړله، دې نن زموږ د کوټې ښار چې د دې ملک د کونج کونج سبب په دغه شپو کې په دغه سیزن کې خلک د سیر او تفریح دپاره راتله، د دغه موسمه څخه د خوند اخیستلو دپاره به راتلل. ګرانو وطنوالو دا دروازې پر موږ بندې شولې. خو دا خبره کوو د دې وطن سیاسي جماعتو، بالخصوص کامپرستو جماعتو د دې نننۍ پیښو نشاندهي ګرانو وطنوالو 10 کاله مخکې هم کړې ده، 20 کاله مخکې هم کړې ده، 30 کاله مخکې هم کړې ده، چې په کومه ورځ د دې بلا مخ زموږ د وطن په خوا سوی دی. د دې سیمې کامپرستو، وطن پرستو، سیاسي مشرانو، سیاسي کارکنانو د دې پیښو نشاندهي کړې ده. داسې مه کوئ ګرانو وطنوالو چې بس په 2 الفاظو ټول وطن ته سړی بد ووایي. جاسوسان هر ځای شته، مخبران هر ځای شته، دلالان هر ځای شته، وطن خرڅوونکي هر ځای شته. څوک به په پلاټ خرڅېږي، څوک به په سیم خرڅېږي، څوک به په پیشپ خرڅېږي، څوک به د 15 فوټو په الاټمنټ خرڅېږي. خو ګرد وطن په چپلاخه مه وایي. ګرانو وطنوالو کوم ګوند په دې وطن کې پاته دی چې بېشماره شهادتونه د دې سیاست د دې وطن د دفاع پر نامه نه دي ورکړي. د نن ورځې تقاضا د شهیدانو وسرته په ناسته دا د ګرانو وطنوالو چې موږ دا چې سوي دي دا خو سوي دي، نور هم کېږي. داسې مه ګڼئ، بلکې تر دې بدترینه پیښې کېږي، تر دې بدترینه پیښې به وشي. زموږ ستاسو په مخ کې به یې که ژوندي وو. نو ګرانو وطنوالو دا چې درد را روان دی، پر دې سره کښېنو، سره وګایېږو چې دا را روان لوی درد لږ کمولی څنګه سو، دا درنې پیښې لږ کوچنۍ کولې څنګه سو. دا په کام کېږي. تاسو د مولوي صاحب تقریر واورېدی، یعنې دا نن زموږ د وطن عالم په دې نتیجه رسېدلی دی چې دا خطه زموږ دا کام دا چې په کوم څه وهل کېږي، نن ټولې دنیا ته دا ښکاره سوله چې ګرانو وطنوالو د 40 کاله زموږ پر وطن دا د اور بلې لمبې چې تېرې سولې دا
صورت چې هر څو خو ګران وطنوالو د دغه کار دپاره وي چې دا نن عالم په خبر دی چې سوال زما د شتمنۍ دی، خور په خبره ده چې سوال زما د شتمنۍ دی، ډرایور استاد ترانسپورټر په خبر دی چې سوال زما د شتمنۍ دی. حتی چې نن دې کار د وطن هر عالم الاټمنټ سوی دی، په چمن کې الاټمنټ سوی دی، په خوزدار کې سوی دی، په لوبوري کې سوی دی. ګرانو وطنوالو دا که په یو معنا زموږ د وطن د دې روانو پیښو د لارې ستړې او ستومانه سلسلې دي، خو په بل الفاظو په بل سوچ او فکر چې کام نن په دې پوه سو چې دا خطر چې زما وسرته دی، زه ګناهګار نه یم، زه خدایه مکه د چا قاتل نه یم، د چا د کور دروازه ما په بد نیت نه ده ټکولې. دا چې زما سر ته خطر پیښ دی دا زما د وطن د شتمنۍ د وجې څخه دی. اوس ګران وطنوالو دوې خبرې دي، یو خپله شتمني بچاول دي او د شتمنۍ سره خپل سر بچاول دي. خو دا په ګوند نه کېږي، دا په فرد نه کېږي، دا په قبیله نه کېږي، دا په کورنۍ نه کېږي. ګران وطنوالو دا په پښتونولي کېږي، دا په افغانیت کېږي. د مولوي قادر لوڼي سر دا وخت په پښتونوالي کې بچاویږي، د اصغر سر دا وخت په افغانیت کې بچاویږي، د زیارتوال سر دا وخت په ورورولي او پښتونولي کې بچاویږي. نه په محراب کې مولوي قادر په سجدو په امامت څوک معافوي، نه د باچا خان په فکر د عدم تشدد په سیاست څوک اصغر معافوي، نه بل ملګری معافوي، نه بل ملګری معافوي. او دا ټولې روانې سلسلې ګرانو وطنوالو د دې وطن سره په منصوبه دي. موږ کله ناکله داسې خبره لا هم وکړو چې اسلام آباد یا د پنجاب واکمنان بلوچستان سنجیده نه اخلي، د بلوچستان په مسله پوه نه دي. دا ګرانو وطنوالو زموږ خامخیالي ده. هم یې بلوچستان سنجیده اخیستی دی، هم د بلوچستان په معامله پوه دي، هم د پښتونخوا په معامله پوه دي. په دې پوره پوهنې باندې دا وطن پر دې سره اور باندې درولی دي چې په سره اور یې ونه دري، په قبایلي بدیو سره اخته نه کړي، په کورني شخړو سره اخته نه کړي، په اجتماعاتو کې یو په بله په تنقید سره اخته نه کړي. دی خپل هدف او منزل ته ځان نشي رسولی. د دې دپاره دی په منصوبه قدم تر قدم اخلي. او ما او تا چې د شهیدانو جنازې مې په مخ کې پرتې یا د دوی ورسره ناست یو، موږ خدایه مکه دا کوشش کوو چې زه د دې ټولې درپدرۍ پیښې ذمهواره تا وګڼم او ته د دې ټولې پیښې بربادۍ ذمهواره ما وګڼې. ګرانو وطنوالو په کامل لاره په کامل اتفاق په پښتني ورورولي خلاصېدلی سو. او دا ځای دی، دا موږ نه وایو چې دا جنګ به اوس موږ پر دې شهیدانو ګټو. یا زه یوه خبره کوم چې ګرانو وطنوالو موږ دا نه وایو چې دا دې خدای ناخواسته دا شهیدان پر دې ځای چینجان وخوري، دا دې پر دې ځای حیوانان وخوري. یا زموږ څه کله ناکله دا خبره حقیقت ده، زموږ چې د فیصلې ځای راشي، د مذاکراتو آخري ځای راشي، خدایه مکه موږ په قبایلیت کې خلک سره تقسیم کړي. یوه کمیټي وایي ستا څه کار دی، بله کمیټي وایي ستا څه کار دی، یوه سیاسي سي، یوه قبایلي سي، یوه کورني سي. وروره دا ګرد سره یو سي، دا ټول لاس سره ورکړي، اعتماد پر له وکړي په یو ښه ورورولي، په یو ښه اتفاق، یوه یي دوی یي درې مناسب خبرې. دا به هم ته په زړه کې د ځانه سره فیصله کوې چې دا هر څه وره سره کوي منې یې نه، خو کم سے کم زما او ستا د بې اتفاقۍ ذریعه به نه ګرځي. ګرانو وطنوالو د دې وطن د دې نننیو پیښو دپاره ډېر سټپ بای سټپ دې ریاست دا کارونه په مخه واخیستل. تاسو ولیدل چې ستاسو ایوانونه چې نن به پر دې پیښه خبرې پر کېدلی،
په ورځو به د پارلمنت اجلاسونه شروع ولئ اولې ستا دار ته ژبه در کلم چې وروره هسې حیوانونه جاسوسانو مخبرانو تور مخو خړ مخو ته حواله کړ بیا د دې بعد په عدالت کې چې ستا به یو خواهش و ستا به یو امید و چې چیف جسټس ته به ورسم په سیشن کورټ کې به مې مقدمه واورېدل شي په های کورټ کې به مې مقدمه واورېدل شي دا یې مفلوجه کړل ختم یې کړل بیا به ستا دا فکر و چې خیر دی میډیا خو شته ټي وي چینلان خو شته د راډیو چینلان خو شته پر پلاني او پر پلاني چینل به زما دا بغاره تر نړیوالو خلکو ورسېږي ګرانو وطنوالو میډیا یې در داسې ونیول دا درته مفلوجه کړله دا ټولې سلسلې دی په منصوبه بندي کوي دی ریاست دی ګرانو وطنوالو د ده سره ټول اوزار شته زما او ستا تر شتمنیو د ځان رسولو او د ځان په استعمال کې د راوړلو دپاره دی هر به استعمالولی هم شي استعمال کړی هم ده دا موږ منو موږ دا وخت کمزوري حالت کې یو اوله کمزوري مې بې اتفاقي ده یو پر بله بدګماني ده په اپس کې بد اعتمادي ده اول چې موږ شرط دغه یو کار ورته وکړو چې وروره د سیاسته بالاتره د ګونده څه بالاتره موږ په یو پښتني افغاني ورورولي د وطن په خاطر پرې ولاړ یو دا اول حساب کتاب دی د سره به شروع کېږي بیا د دې بعد موږ چې هر څه کوو هره فیصله کوو تر هرې فیصلې ځان رسوو بیا موږ په اتفاق په ورورولي په مشوره د هغه کوتو مخ ته خپله خبره کښېږدو زه تاسو ته باور در کوم ګرانو وطنوالو موږ داسې کام نه یو پر دې خطه اوسېدونکی دا ننګیالی توریالی ښاغلی کام تر اصفهانه تر دلي د حکمرانۍ تاریخ لري په هغه حکمراني کې د انصاف تاریخ لري د نړیوالو قومونو د ځانه سره د بیولو تاریخ لري دا بېله خبره ده چې نن تور پنجاب زموږ د وطن دا سپینه ورځ په توره شپه رابدله کړې ده دا توره شپه به ختمېږي لازمي به ختمېږي دا د قرآن فیصله ده دا د الله وعده ده چې ظلم نه چلیږي نو ګرانو وطنوالو زموږ په الله ایمان دی د دې ظلم انجام به بدتر وي دی دا ظلم ځکه کوي دا دی ځکه کوي ګرانو وطنوالو د ده په تاریخ کې د فتح ورځ نشته د حکمرانۍ ورځ نشته دی غلام ابن غلام پاته سوی دی د ده نن هر میزایل یا ابدالي دی یا غوري دی زما او ستا د پلارو د نیکه په نامه دی دا دومره ظلم او جبر چې دی کوي د ده مثال د هغه غریب دی چې تلتک یې نه درلودی چې پیدا کړي در غرمې در سره لمر یې پر ځان اچولی دا تلتک دی نه یې کوي ځکه دی به ظلم کوي دی به جبر کوي دی هیڅ فطرتي قوت نه دی دی هیڅ اخلاقي قوت نه دی نو ګرانو وطنوالو دا د فطرت ننګیالی کام دا د فطرت تاریخي کام دا به په یوه لاس سره کېږي نو موږ د دې کیسو خلاصېدلی شو او بله خبره ګرانو وطنوالو دا هسې خبرې دي چې پلانا تنظیم دی پلانا خلک دي ګرانو وطنوالو هم په دغه سلسلو او کیسو یې د صوبه پښتونخوا شتمنه خاوره تر ځان در قبضې راوستله په دغه سلسلو یې تر وزیرستانه دا سلسله روانه ساتلې ده په دغه سلسلو نن د دې وطن د شتمنۍ او د سیاحت مرکزو ته د تجارت مرکزو ته ځان راشوه کړی دي دا سختې بدې ورځې که د چمن دي که د زیارت دي که د دوکۍ دي که د شارجې دي که د هرنایي دي که د کوټې ښار دي یا په بل الفاظو ګرانو وطنوالو که د بلوڅو دي دا د دغه شتمنۍ تر ځان د خپلې سیمې د راوستلو دپاره دي دا نورې ټولې خبرې فرضي دي زه په دې پسې ولې ولاړ شمه چې ته پلان یې مړ کې
ستا سر پلاني قلم کوي ته د کوم باغ مولی یې تا د ما سره د آیین پاکستان د لارې کمنټمنټ کړی دی چې زما د سر تحفظ به ته کوې زما د کاروبار ټکس به زه تا ته درکوم د زراعت ټکس به زه تا ته درکوم د کان ټکس به زه تا ته درکوم نو ګرانو وطنوالو چې تا په آیین پاکستان په قانون پاکستان دا کمنټمنټ د خپل ولس سره کړی دی نو خو یا ته سرهنډر سه لاس پورته کړه چې اسلامي جمهوریه مملکت یې خداداد پاکستان د انتها پسندو دهشتګردو په مخ کې سرنډر شو نه ایټم بم پېښور ځي نه په لکونو فوج پېښور ځي د دې ځایه تیارې الوځئ په پکتیکا کې واردات کولی شي و ما دښمن په نښه کوي او دلته په زیارتو په منګله کې د غرو په سر د انسانانو په شکل دهشتګردو انتها پسند د پسونو په شان یې ګرځي مسلح ګرځي هره ورځ لاشونه تر کورنیو در وطنو راستي دا ته نه وینې او چې د دې په مقابله کې ستا د فورس ځوانان د خپل قام د حفاظت لپاره میدان ته وروځي ته د درېیمې جابې بندوبست نه ورته لرې ته د هلیکاپټر بندوبست نه ورته لرې او خبره دا کوې چې زه د اسلامي نړۍ ستر پاور یم زما ډېرې زورورې انټلیجنس ادارې دي نو زه نن د تا پوښتنه کوم ته چې ما 15 انتها پسند په خپل نتیجه ورسوه چیرې دي ښکاره یې کړه قام ته ښکاره کړه هسې خبره ده چې وروره د اسمان د سره د یو چا لاش راوړې و دا د جلال آباد دا د کندهار ته ښکاره کړه قام ته ښکاره کړه وطن ته ښکاره کړه چې خلک په دې تسلي شي اطمینان یې شي یقین یې شي چې ته یو څه کوې که نیم دا هر څه ته د مړه سره کوې په دې کې هېڅ دویمه رایه نشته ته زورور یې ته زما پلار وژی شي ته زما ورور وژی شي ته زما کلیوال وژلی شي ته زما عزیز قریب زما په قام شریک ورور در تې اخیستلی شي دا ته کولی شي لیکن یاد ولره دا ننګیالی دا توریالی قام به نه چې دا بې اتفاقه دی دا ډېر سخت په حفظ کې سره بد اعتماده دی دا بد اعتمادي به خدای د خدای په خدایي سره دا بې اتفاقي به الله په خپل مهرباني سره د دې قام د منځه وباسي نو بیا دا د ابدالي لمسی دی دا بیا د غوري لمسی دی دا بیا د میرویس نیکه لمسی دی بیا به ستا سره حساب کوي پوښتنه به در سره کوي چې د شعر څو پخېږي هره ورځ موږ د بچیانو تېمنېدو اخته یو هره ورځ موږ د کونډو پر سر په لاس تېرېدو اخته یو هره ورځ موږ د بورسو مندو په غوځیو کې پراته یې تسلي ورکوو ته لکه ښامار زما په حال ځان لا هم نه خبرې احسان ګڼې چې فیلډ مارشل را روان دی وزیر اعظم را روان دی پر ستا پر دا هر څه دې لعنت وي چې زما د قام تحفظ ستا په یوه تمغه نه کېږي نو ته خو زه ورته یو پاکستان دی یو پوښتنه کوم د ډېره اسماعیل خان په څنګ کې د سرایکي بیلټ وطن دی دغسې پسمانده وطن دی دا کار په پنجاب کې ولې نه شروع کېږي دا ټک په هاخوا سور اوربل دی دا ټک په دې خوا ارامي ده موټر ویز دي یونیورسټیانې دي لښکرونه د فوجونو جوړېږي د تعلیم یافتهو تیارۍ کېږي انجونې وو خوندې وو منډې وو بچیان وو سپین ږیري په پوره امنه طریقه ژوند کوي کاروبار کوي په یو پاکستان کې بلوڅ پښتون په ویر اخته دی په شتمن وطن کې په ویر اخته دی دا وسایل چې خدای پاک دې قامونو ته ورکړي دي دا چې د انصاف په یو خطه کې